که د هدهد نه مراد سړی شي او د نملتون نه مراد ښځې شي او د منطقتین مراد جنگي اسونه شي او د رخاء نه مراد ټیکنالوجي شي نو دا خو هر چاته حاصل دي بیا د فضل مبین سمانه ده او بیا د لا ينبغي لاحد سمانه ده. لږ سوچ په وکړه مشره کرسۍ کې خیر دی دوه درې ځله تاو راتاو شه ټوپۍ نوره هم پترسکه چشمې وینچې نورې هم د پوزې سر ته راوله خو داسې جواب وکړه چې دا خلک درپسې نه خاندي. ټول خلک وایي چې پرویزې دې راټینګ کړی دی اوس د قرآن تحریفاتو ته هم روان دی تر اوسه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سند ثابت شوی حدیث نه منو اوس په زاد المسیر او تفسیر قاسمی باندې هم د عقیدې ګاډی روان دی. دا ستا شکست دی او انشاءالله الله د قدرت او د معجزاتو نه د انکار په سلسله یو بهانه غلام احمد پرویز په خپل تفسیر مفهوم القرآن کې او سر سید احمد خان دیده کړې ده چې قالت نملتن کې خو میږي خبرې نشي کولی قال راغلی دی وایي دا قال قرینه په دې خبره باندې ده چې اوس به د دې نه انسان جوړولی شي ځکه خبرې انسان کوي. مونږ به طور معارضه وي چې الله سبحانه وتعالی ته د اسمانونو ځمکو ویلو قالتا اتینا طائعین اسمانونو ځمکو ویلو چې مونږه تابعدار یو تا ته الله. اوس قالتا خبرو مقرغلا دا خو د قیامت ورځ هم نه ده دلته به د قال څه تاویل کې الته قالت نملتن کې د قال د وجې تا په نملتن انسان جوړ کو قالتا کې به د ځمکې او د اسمان نه انسان څنګه جوړی. اصل اعتراض داو دا نه چې د آیاتونو تشریح څه ده څنګه چې ته وایې چې میږي خبرې نشي کولی نو قالت نامناسب دی. دلته قالتا اتینا طائعین کې هم بیا قالتا نامناسب دی ځکه چې ځمکه او اسمان خبرې نشي کولی. وتقول هل من مزید جهنم به وایي چې نور څوک شته یعنی ډک مې کا نو جهنم د پاره تقول راغې څنګه چې د نملتون سره قالت ناشناو داسې د جهنم سره تقول ناشنا دی. دغه رنګې دا سرمنې او دا سترګې او غوږونه به په ورځ د قیامت وایي قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. څنګه چې نملتون سره قالت ناشنا دی داسې د سرمنو او د سترګو سره قالو ناشنا دی. څنګه چې هلته کې انکار نه کوې نو موږ وایو داسې دلته هم انکار مه کوه. دا لب او خلاصه وه د ټول اعتراض. فرویزي طبقه دی په خپل چل ول سره د الله د پیغمبر حدیث هم رد کوي خو خپلې چالاکۍ او د جبې د صفایې په ذریعه باندې د قرآن مفهوم هم بدلول غواړي ځکه فرویز خپل تفسیر لنوم ایښی دی مفهوم القرآن. عرض دا دی دا یو اعتراض بلو کو وی صرف قال نه کنه نورو قرینو ته هم کتی شي تر اوسه خو صرف قال و الحمدلله فرویزي طبقې په دې میدان خپل شکست قبول کو کنی تاسو دا کلیف یو سیکنډ لوره وی صرف قال نه یادوم وی نور لوازمات هم یادوم د کلیف ته وکې دی چې په گفتگو کرے نه جوړیږي د هغې دپاره به نور هم علم کې دا خبره بالکل غلطه ده چې نور لوازمات د انسان دي بلکې نور لوازمات د میږي دي کنی تاسو قرآن کولاو کې او د یو یو ټکي ته ګورئ. زه اول د پرویزي طبقې نه دا سوال کوم چې قالت نملتن خبرې وکړې میږي داسې یو مانع وښیه چې د الله قدرت ومني او الته هغه د الله د قدرت د منلو باوجود هم د میږي د خبرو نه مانع وي یو مانع وښیه. البته ګوره دا دعا د سیدنا سلیمان علیه السلام هغه په خپل دعا کې ویلو رب هب لی ملکا اے رب را کې ماته یو بادشاہي لا ينبغي لاحد من بعدي چې زمانه بعد د هیڅ چا سره هغه مزه نه کوي مناسب ورسره نه. عالمان صاحبان وی لا ينبغي لاحد دا احد نکره ده او په سیاق د نبي کې راغلی ده
منطقیان استادان وی چې دې ته سور د صلیبو کلیه وی نفی المحمول عن جمیع افراد الموضوع. علم معنی والے وی ان النکرة تحت النفی تعم لا ينبغي لأحد چې په نوم انسان سره هغه سه بادشاہی نه دا سه بادشاہی راکا. نو کده نملین مراد خزاو یا سړی شي او د سړی خبري سليمان عليه السلام اوریدلی دې کې د بادشاہي څخه کمال نشته. وجه دا چې د سړی یا د خزي خبري خو هر سړی اوري د لا ينبغي لاحد سره دا تفسیر مناسب دی چې د میږي خبري سليمان عليه السلام اوریدې نو دا د میږي خبرې بل چا نه دی اوریدلی نو لا ينبغي لاحد دا قرینه ده چې د قالت نملتن مراد میږیو دا انسان او خزا یا سړی نو دا یو قرینه شو لا ينبغي لاحد او بیا پدې کې تنکیر او نکرواله کچری دین مون انسان مراد والو نو انسان سره خټوله دنیا خبرې کوي بیا د سليمان عليه السلام د بادشاہي وسیع مفهوم څه شو. دویم قرینه ډیر په ادب او احترام سره د بخاری او مسلم روایت نه دي چې شیګانو پکې سچل کړي د قران قرینه دا چې هغه وی ان هذا له الفضل المبين دا ښکار فضل دی چې میګي ما سره خبرې کوي دا ښکار فضل دی چې هدهدم زما په خبره حاضریږي دا ښکار د الله فضل دی چې هوا هم الله زما تابع کړی دا ان هذا له الفضل المبين کده هدهد نه مراد سړی شي او د نملتن مراد خزی شي او د منطقتین مراد جنگی اسون شي او د رخاء ان مراد ټیکنالوژي شي نو دا خو هر چاته حاصل دي بیا د فضل مبین سمانه ده او بیا د لا ينبغي لاحد سمانه ده. لږ سوچ په وک مشره کرسي کې خیر دې د ودرې زله تاو را تاو شه ټوپه نور هم پترسګه چشمی وینچه نور هم د پوز سر تراوله خدا سي جواب وک چې دا خلک در پسې نه خاندي ټول خلک وی چې پرويزه دې راټینګ کړي دي اوس د قران تحریفات ته هم روان دي تر اوسه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سند ثابت شوی حدیث نه منو اوس په زاد المسیر او تفسیر قاسمی باندې د عقیده گاډ روان دي داستا شکست ده و انشاءالله عوام دی ویني رس ترز به انشاءالله یا خو قرآن او حدیث ته صحیح تسلیمی دل دی او خپل عقل ته چوټي ورکول دی او یا انشاءالله رس ترز شرم سره مخامخ کېدل دی. دریم قرینه قرآن کې وی چې فضلنا على كثير من عباده المؤمنين په نور بندگانو الله ما ته غوړواله را کړی دی نو کده نملتن مراد سړی شي او د هدهد نه مراد سړی شي نو بیا دا غوړواله سليمان عليه السلام ته په کومه معنا شو سړی سره او خزي سره خو ټول دنیا خبرې کولی شي کمال خدا او چې سليمان عليه السلام میږي سره او هدهد سره خبرې وکړي چې مرغې وي. سلورم قرینه دادا چې په دې قران کې الله فرمایي علمنا منطق الطير سليمان عليه السلام فرمایي چې مونږ ته تعلیم راکړې شوې ده علمنا صرف مونږ ته تعلیم راکړې شوې ده منطق الطير د خبرو د مارغانو نو یو هو علمنا د الله وی نبی سليمان عليه السلام وی چې دا علم خاص مونږ لرا کړی شوی دی نو کچرته کې د نملتن مراد خزي او د هدهد نه مراد سړی نو بیا د علمنا معنی فاسد کیږي ځکه چې د سړی او د خزو د خبرو علوم خو هر کو جابودین ته حاصل دی نو بیا معنی څه شو معنی خدا دا چې د منطق الطيرم قرینه ده چې د هدهد او د نملین مراد پرندی دي انسانان ندي ځکه منطق الطير وي او کته چې د منطق الطير نه مراد جنگی اسونه دي نو تا ول عادیات ضبح نه دی ویلي فالموريات قدح نه دی ویلي فالمغيرات الصبح نه دی ویلي قران دمر بعید او لري خبره ولیکي کله چې مونږ وو چې لم یکذب ابراهیم الا ثلاثه کذبات نه مراد توریه ده ویراوی عربی نه ورتله او چې توس وې د منطق الطير نه مراد جنگی اسونه دي نو تا نه کچا تاسو کو چې ولې الله سبحانه و تعالی په عربی قادر نه دی یا الله ته عربي نه دی یاده یا الله خبره عربو سره کوي او استعمالي مجازات او کنایي نو دا اعتراض چې کم ته په حدیث کې بیا په دې قرآنی آیت باندې راځي.
بل ځکه الله سبحانه وتعالی فرمایي چې حتی اذا اتوا علی واد النمل د واد النمل باندې چې ستا کوم تحفظات دي نو دا د سر زمونږ وعده ده ان شاء الله چې د هغې به زه تعالی تفصیلي درسي کلیف در کوم ان شاء الله چې د واد النمل کې د واد النمل دا وادي ټکي چې دی نو د دې نه مراد پته لګي چې دا د میږیانو علاقه ده او په میږیانو علاقه ځکه ده چې قرائن د دې موجود دي نو دا قوي قرائن د دې دلیل دی چې قریې نه ده ویلې وادي ویلې دی نو یو خو لفظ وادي کې خپل دا مفهوم وسیع دی چې انسانان ورکې نه اوسي ته چې هم کوم عبارتونه وایې نو هلته اطراف الوادي راځي عین د وادی نه راځي وجه دا ده چې په وادي کې انسانان نه اوسي او که شاذ او نادر شي نو بیا دلته دا شی مؤید شوی دی بالقرائن او قرائن د میږي موجود دي نو واد النمل نه بالاتفاق د میږو د اوسېدو ځای مراد دی نه کې د انسانانو د اوسېدو ځای بیا یا ایها النمل قرینه ده چې د قالت نه مراد میږي د انسان نه دی ځکه النمل اسم جنس ذکر کړی دی بیا مشره ادخلوا مساکنکم ویل چې غارو کورونو ته وردن نشه کچره دا لشکر د سليمان عليه السلام ندی یریدل او دا سړیو او خپل پوج پټو نو یو سوال دا دی چې دی جنگ او مقابله ول نه کوله انبیاء سره خو سره د ډیر طاقتونو نه قوم کافرو مقابله کړي دا دویم د میګو د پټېدو ځای خو صرف د هغې سوړي دي خو د پوج د پټېدو ځای خو یو طرف ته کېدل دي او یو طرف ته پناه اخیستل دي ادخلوا مساکنکم بیا ضروري نه دی دا هم قرینه ده چې قالت نملتن مراد میږي د انسان نه دی او که ته وایې چې قال راغلی دی او خبرې کوي نو خبرې خو اسمانونو ځمکې هم کړي دي خبرې خو به سرمن هم کوي خبرې جهنم لم ثابتې دي آیا هغه هم انسانان دي بیا رستو دی وی لا یحتمنکم د خپو لاندې منکی چې لشکر رواني وي جنود هوټ کې راغلی دی او یاد ساته د جنود اسم جنس دی د فرشتو لخر چې راشي جنود ورته ویلي نو فرشتو کې خو ناشنا ملایکو کې ناشنا ګروپونه نه دغه یو قسم ملایکې خو کثرت پکې راشي هم ورته جنود ویلی شي دغسې د سلیمان علیه السلام په لښکر کې که جنات او طیور یو طرف ته کې صرف دا انسانان را واخلي نو د انسانانو دا کثرت هم د دې دلیل دی چې دا جنود دی دا جند نه دی ځکه دیتا اسم جنس جمعي وي دا د نوعیت کې جمع ته اشاره نه دا په جنس کې جمع ته اشاره تمام انسانان چې ګڼ شي دې ته هم جنود وي او دې باندې د جمع اطلاق کیږي نو د جن او د طویر اعتراض دی بې ځایه دی خو په هغې به زه نورم تفصیلي درس درکم انشاءالله که ستاسو زړه کې واقعي انابت وي او د انسانی فطرت د تقاضې مطابق په خطای سره رواني او انابت درکوي ان شاء الله ستا اصلاح به الله سبحانه وتعالی کوي بیا دا میږیان وی لا یشعرون وی سلیمان علیہ السلام مو د خپو د لاندې نه کی لا یشعرون ځکه چې دی شعور نه لري نو میږي چې د خپو د لاندې شي نو نه پوزې ته پته لګي نه سترګو ته نه سرمنې ته نو شعور دلته مناسب دی که چېرته دا انسانانو نو بیا به لا یعلمون ویلی وی خو دا لا یشعرون چې د شعور نفي وکړه نو دا د میږي په مرګ کې د شعور نفي کېږي د انسانانو په مرګ کې د شعور نفي نه کېږي ځکه هغه په سترګو پس لاس او خپو محسوسیږي چې سړی مې مړ کو دا دومره قرآن بار بار پرویزیانو ته وایي چې دې دومره قرائنو ته وګورئ د قالت نه مراد میږي دی او دا معجزه د سلیمان علیه السلام دا اے پرویزیانو د عقل په بنا د الله د قدرت نه انکار مکوئ ځوان لسمه قرینه دا ده چې فتبسم ضاحکا من قولها سلیمان علیہ السلام ته چې دا خبر راورسېدو نو وی خاندل مسکې شو فتبسم ضاحکا که چېرته کې دا د انسان یا د ښځې خبره وه نو دې کې د خندا څه نشته خو د میږي په خبره یې وخاندل چې نرۍ غونده میږی دی او د خپل ځان ورسره دومره غم دی چې د خپې د لاندې کېدو د مرګ نه یریږي نو دا واقعي د تعجب خبره ده نو فتبسم ضاحکا یولسمه قرینه دا ده چې سلیمان علیہ السلام شکر ادا کو چې اے ربا
اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی، مال دا توفیق راکړي چې ستا د نعمت شکر ادا کم. کم نعمت؟ انعمت علی، کم چې خاص په ما باندې تا کړی دی. نو د نملې خبرې او د هدهد خبرې دا د سلیمان علیه السلام باندې د الله سبحانه وتعالی یو نعمتو. کله وی دا د میږي معجزه وه، کدا د سلیمان معجزه وه. دا جواب قرآن کړی دی انعمت علی، په ما دې دا احسان کړی دی. نو معجزه د سلیمان شوه. که چېرته کې د نملتون نه مراد ښځې شي او د هدهد نه مراد سړي شي، نو ښځه او سړی خو هر چا سره خبرې کوي، بیا د علی معنی نه صحیح کېږي ځوانه. مشره 11 قرینه واوره. قرآن کې وی وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر. سلیمان علیہ السلام ته الله لښکرې راجمع کړې وي، ورکړې وي من الجن د پیریانو نه، والانس او د انسانانو نه، والطیر او د مارغانو نه. که چېرته کې د طیر نه مراد هم انسانان شي، نو د والانس څه معنی ده؟ دا خو تقاضا د مغایرت کې او بیا بیان جنس او نوع کې چې راشي نو علیحدګۍ ته اشاره وي. بل قرینه عمومی آیت د قرآن دی چې ان الله علی کل شیء قدیر. اے د جناب پرویز او د سر سید احمد خان تابعدارو، که سلیمان علیہ السلام میږي سره خبرې وکړې ځکه چې تمام امت منلی دی او 12 قرائنو د قرآن منلی دی، تاسو د الله د قدرت نه ولې انکار کوئ؟ ان الله علی کل شیء قدیر دا یو قرآنی قرینه نه ده. الله په دې قادر نه ګڼئ، څه وجه ده چې تاسو انکار کوئ؟ کم ذات چې د قیامت په ورځ سرمنې ګویان کولی شي، هغه ذات په ورځ د دنیا کې هدهد او میږي ته د خبرو طاقت نشي ورکولی. د الله د طاقت نه دا خبره بار ګڼئ. وجه څه ده چې خامخا د نملتونو او د هدهد نه انسان جوړوي او د سلیمان علیه السلام د معجزې او د الله د قدرت نه انکار کوي؟ خاص وجه په دې باب کې صدا. بل دا خبره چې الله کن فیکون دی، نو چې کم ذات کن فیکونی، نو دا اعتراض دم بے ځای دی چې د دنیا قانون بدل دی او د آخرت بدل دی. ځکه کن فیکون ذات ته دنیا او آخرت کې دواړو کې خپل قدرتونه چلول آسان دي. مفتی توصیف احمد توحیدی سے په دې ځای کې یو ډېره ښې نکتې ته اشاره کړې ده په منطق الطیر کې. هغه وایي وما علمتم من الجوارح، وایي د تهذیب سپي ته چې کله د ښکاري تربیت ورکوي نو سپی غب غب کوي، خدا مالک ورته غب غب نه کوي، د تعلیم ورکوي او عامې خبرې ورسره کوي. نو دا خبره مه کوه چې د بعضې څاروو خو ډېر خطرناک اوازونه دي، لکه مثال چې سپی غب غب کوي. نو آیا سلیمان علیه السلام هم داسې بد اوازونه کول؟ نه، سپی صرف غب غب نه کوي، هغه په تعلیم او په خبرو پوهېږي. نن سبا په دې نټ به درته څوک پیدا کړي خارو چې د خارو صرف خپل اوازونه نه کوي، د انسانانو خبرې هم زده کوي. طوطي باقاعده خبرې کوي، سورة الفاتحه ورته یاده شوې ده، خبرې کوي طوطي چوري خوري او که نه خوري. نو دا پرندې نور هم ډېرې خبرې کوي، دا د الله د قدرت نه بعید نه ده. بیا یو اعتراض کوي، تاسو وورئ د حالم طلعت په باره کې دی وایي چې دا خو جهنم به د قیامت په ورځ خبرې کوي، وتقول هل من مزید. نور شتا نو مولانا صاحب هغه ځای کې خصوصي ویلي دي چې ویوم یحشر اعداء الله، یحشر ویلې دی ورځ د قیامت قانون کې، د قیامت قانون بدل دی او د دنیا قانون بدل دی. حالن کې ځوانه قیامت کې د قانون او د قدرت مالک هم یو الله دی او په دنیا کې هم د قدرت او د قانون مالک یو الله دی. نو د الله قدرت ته په ورځ د قیامت منی او په دنیا کې نه منی چې الله هدهد او نملې ته د خبرو طاقت ورکو. کم ذات چې په قیامت کې سرمن په خبرو لګیا کولی شي، هغه ذات په دنیا کې نمله او هدهد په خبرو څنګه نشي ګویا کولی. بل جواب دا دی چې قرآن کې راځي انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها. د ځمکو اسمانونو انکار وکړو چې الله مونږ د دې دین بوج نه شوړې. دا خو قیامت نه، دا خو د دنیا احوال ذکر کوي. دغه رنګي قالتا اتینا طاعین، دا خو قیامت کې نه دی کنه، دا خو د دنیا خبره کو، په دنیا کې هم خبرې کړې دي. خو ته به د الله
د کتاب کم کم آیت کې تاویلات کې هر آیت به د پرویزیت په مخ سپیړي او دا به بار بار تاته وایي چې ان الله علی کل شیء قدیر. کم رب چې جهنم ته د خبرو طاقت ورکولی شي، کم رب چې سرمن ته د خبرو طاقت ورکولی شي، هغه رب په دې باندې قادر دی چې نملې او هدهد ته هم د خبرو طاقت ورکي او بلکې دنیا کې ورکړی دی. دویم جواب دا دی چې د عادت خلاف کارونه دا خو په دنیا کې هم ډېر شوي دي. د هغې نظایر ته د قرآن کې وګوره، یو آیت دی د قرآن چې عیسی علیه السلام فرمایي واحیي الموتى باذن الله، زه ژوندي کوم مړي په حکم د یو الله. اول خدا وره مشره چې دا آیت دی د الله د کتاب، اسې نه ته اوس بخاري او مسلم لټول شروع کې وغه ډیران ته ولي چې زه نه منم داسې بخاري او مسلم چې پاغي کې مړي ژوندي کړي. دا د الله کتاب دی، دی به ډیران ته ولي دی کې شک نشته. خو 2-3 کاله بعد اوس ځکه نه ولي چې ظاهر کې د قرآن د حجیت دعوه کم از کم کې. دغه رنګي عیسی علیہ السلام فرمایي ابرئ الاکمه والابرص، زه پیدایشي ړوند او برګي والا حکوم. دا دنیا د مشرق قیامت نه دی، دا دنیا د خلاف عادت کار دی. دا نن هم پرویزیان نه مني، تاویلات کوي. ته سوچو که چرته د برګي مرض والا چاخه کړی دی چې ته پیدایشي ړوند چاخه کړی دی، بالکل څوک نشي خکولی او هغه به کول په دنیا کې به کول. نو دا د عادت خلاف دی. خو کو دنیا کې وشي نو ان الله علی کل شیء قدیر. نو چې برګي مرض والا خکیدي شي، پیدایشي ړوند خکیدي شي، مړی الله ژوندي کولی شي، نو کم ذات چې د مړی په ژوندي کولو قادر دی، د ژوندي میږي او د ژوندي هدهد په خبرو کولو څنګه نه دی قادر؟ لږ سوچ وکړه. د الله بنده د الله د کتاب دشمنی اغستې او دا ونه وی چې دا عوام بم د قرآن منکرین کی. په دې عوامو د الله ډېر لوی فضل دی. دا به 10 ورځې ستا ملګري، 15 ورځې به د ملګري، دا خپل ملګري د تل الحمدلله مونږ خبرېږو لګیا دي چې درته وایي چې تر اوسه د 1400 کاله امت رد کوو، مونږ د سره ولاړو. اوس خو ته د 1400 کاله امت مقابله کې خپل عقل پیش کې، نو مونږ چې امام بخاري امام مسلم وي تا سره نه منل، نو ستا عقل تا سره څنګه ومنو؟ دغه رنګې د عزیر علیه السلام اکثر قول دا دی چې عزیر علیه السلام د هغه خر الله ژوندی کړو پس د مرګه، او 100 کالو پورې مثال خوراک د هغه پاکو. فانظر الى طعامک و شرابک لم یتسنى، خوراک سکاک د 100 کالم نه دی خراب شوی. آیا دا د منلو خبره ده؟ نه ده. خو مونږ منو ځکه د الله د قدرت نه بعیده نه ده. او د پرندو باره کې بدله زه یو بله خوندوره خبره درکمه، تا به ډېره مطالعه کړي، خدا دې په مطالعه کې واخله اضافه، انشاءالله دا به د مخې ته نه راغلی. ابراهیم علیه السلام ته الله سبحانه وتعالی د قیامت حقیقت دنیا کې ښیي، نو ورته وایي فخذ 4 من الطیر، 4 مرغۍ راټینګېږه. څو 4 مرغۍ. اوس سوال دا د دلته هم اطویر راغلی دی، دې نه به هم جنګي اسونه مراد اخلي. الطیر ټکی راغلی دی، فخذ 4 من الطیر، او بیا ورته الله وایي فصرهن الیک. د یو تفسیر مطابق ځان سره عادت کا. دا خبرې شوې که نه شوې چې ځان سره دا پرندې عادت کې من وجه دا خبرې شوې، دا تربیت قبلی. نو که الله سلیمان علیه السلام ته به خبر وکړي نو څه غیب دی کې. بیا ورته الله سبحانه وتعالی فرمایي ټوکړې ټوکړې کا، ودعهن، او آواز وتو کا، یأتینک سعیا، ټولې به تعالی په منډه راشي. نو چې کم ذات په دنیا کې تا ته دا مرغۍ ژوندی کړې، هغه ذات په دنیا په آخرت کې دا مړي هم ژوندي کولی شي. نو دا اصل خبره ده چې الله سبحانه وتعالی د قدرت نه دا خبرې بعیدې نه دي. بیا زمونږ بابو صاحب ډېر په ادب او احترام سره یو بل اعتراض کړی دی چې انطقنا الله الذي انطق كل شيء. وی دا به ځکه وی چې په دنیا کې د خولې نه بغیر چا د بل ځای نه خبرې اورېدلې نه دي. هو الذي انطق كل شيء، نو هغې نه به دا وجود ځکه پوښتنه کوي چې ته ولې زموږ خلاف ګویي ورکوې، ځکه چې وجود به په دنیا کې د بل چا خبرې اورېدلې نه وي.
د جسم ته د وجود ته به ځکه دا ناشنا لګي چې ځکه به دې ووایي چې لما شهدتم علینا څنګه په مونږ ګواهي وکړه. اول جواب دا دی بابو صاحب ته لږه حوصله خورا د لږه مطالعه کوه قراینو ته ګوره ستا خو قرینو سره دومره مینه ده چې یوې قرینې ته دې وکتل نو د قالت نملتن نه دې وزر یې کټ کړې روغ رمټ انسان دې جوړ کو او دلته د علینا قرینې ته نه ګوري. خبره دا ده چې دا لاس خپې او سرمن به په انسانانو ګواهي ورکړي مشره چې مونږ دا ګناهونه کړي او دی را باندې کړي نو قالو انطقنا الله الذي انطق كل شيء چې کله ورته دا سرمنې وایي چې ولې په مونږ ګواهي کوئ لما شهدتم علینا د علینا په وجه باندې اعتراض دی د خبرو په وجه نه دی چې ګواهي خو بالکل د الله د قدرت نه بعینه نه ده تاسو کولی شئ خو لما شاهدتم علینا دا په خپل ځان ولې ګواهي کوي نو دا خبره مه کوه چې د دنیا کې خبرې نه دي لیدلې نو ځکه اعتراض وکړو. اعتراض یې د خبرو په وجه نه دی کړی په ځان د ګواهۍ د وجې اعتراض کړی دی نو دی به ووایي چې انطقنا الله په ځان ځکه کوو چې نن الله طاقت په ځان را کړی دی او دنیا کې مونږ پوهېدو چې اور ته به ځو لیکن د خبرو طاقت الله سبحانه وتعالی نو را کړی. بله خبره که ته وایې چې دی اعتراض په دې وجه کوي چې دی پوره خبر نه و چې غوښې او سرمن هم ګواهي کوي. احیي الموتى باذن الله قرآني قانون دی که نه چې الله مړي ژوندي کولی شي. دغه رنګې فانظر الى طعامک و شرابک لم یتسنى خو دنیاوي قانون و د دې باوجود هم مشرکانو اعتراض کړو چې من یحیي العظام وهي رمیم مونږ بلا څوک ژوندي کی دا خوري شوي وړوکې هم څوک ژوندي کولی شي نو خبه په دنیا کې د مړو خبرې هم اورېدلي بیا به هم انکار کوي. دغه مثال په قیامت کې دی هر څه به یې لیدلي خو بیا به هم انکار کوي چې سرمنو څنګه خبرې وکړې. نو حاصل د اعتراض دا دی چې دنیا کې دا خبرې کول د دې نورو سیزونو د خولې نه علاوه دا د الله د قدرت او د قانون نه څه لرې نه وي لیکن فرویزی طبقه د عقل پس روانه ده او د خواهش مطابق اعتراضات کوي نو دا قابل افسوس ضرور دي. بیا وایي چې مونږ حیران یو چې تر کومې به تاسو دا خلق په تیارو کې ورننه باسئ رڼا ته ولې نه راکاږئ. هاي مونږ حیران یو دي خلقو ته چې تاسو دا قوم رڼا ته باسل غواړئ که تیارو ته جواب دا دی چې تیارو ته عوام چا روان کړو کم سړي چې د 1400 کاله د امت تواتر پرېښودو او د غلام احمد پرویز او د سرسری د احمد خان او د جار الله زمخشري او د واصل ابن غطا عقل پسې خلک رواني او د 1400 کاله امت تعامل پرېږدي او په سند ثابت شوي احادیث رد کوي امت تیارو ته دی وردن نه کوي که بل څوک وردن نه کوي. دویمه خبره عوام ذهن عقل پرسته طرف ته متوجه کې او تیارو ته عوام مونږ وردن نه کړل. دغه رنګ مشره د احادیثو نه بدځوني د حدیث د بخاری او مسلم نوم د ځنې عوامو په نظر کې سپک کوتا اگر چې به لس عوام نه ټول خدا لس عوام چې ستا د وجه جهنم ته ځي دا ستا لپاره کافي نه ده. نو د احادیثو نه بدځونه کول تکې او خلک ګمراهۍ ته ما وردن نه کړل. د عالم نوم بطور مسخرو ته استعماله د مدارس توهین تکې د محمد رسول الله ذاتی حیثیت تا ختم کو او عوام تیارو ته ما وردن نه کړل. تعجب د ستا په اعتراض که دا ستا بیماری وي چې د هر صحیح جواب باندې بیا هم ته اعتراض کې نو ستا په نصیب کې هدایت بالکل نشته او که نه ته هغه خبرې هم تسلیمې چې قرآني جواب تا ته حاصل شي. مونږ په دې وجه تعالی بخاري او مسلم نه پیش کوو چې ته ډیران ته ونولې او چې قرآن پیش کو هغې سره هم ته دومره ظالمانه رویه کې نو دا خامخا زمونږ د غم د زیاتېدو سبب ګرځي. بله خبره ده چې قالتا اتینا طائعين وی تفاسیر وګوره دا تفسیرونه نه دي لیدل
کته تفسیرونه وګوري صرف په دې تفسیرونه وګورا چې زمکو ته اسمان ته الله وی چې تاسو که خوخه یو کنه یو خوخه جواب دا د مشره چې نه منی نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په صحیح کارا ثابت شوی حدیث سره حدیث هم نه منی سند سره او چې منی نو بیا زاد المسیر او تفسیر قاسمی هم منی عجیب عقل دی خبره نشته نو په دې باندې ته د دنیا کتابونه وګوره زاد المسیر وګوره منکر حدیث نه ده هغه وی طائعين لم يقل طائعات لانهن جرين مجرى ما يعقل ويميز دویمه خبره ده چې ته وی چې دا مبالغتن ویری دي چې قالتا اتینا طائعين نو دا مبالغتن ټکی یا په نسبت د متکلمینو کې شمول دا خبره ته الله کړی دا او رسول الله چې الله او رسول الله نه د کړي نو تر اوسه د بخاری او مسلم او د 1300 کال امت نه جامع استه او نن ستاره لپاره د زاد المسیر او په تفسیر قاسمی باندې هم گزاره کیږي دریم جواب تو خدا خبر ډیره زیاته کې چې لم یکذب ابراهیم الا ثلاث کذبات کی توریه زکه نه د مراد چول راوی له عربی نه ورتلا نو زه خدا خبر کوم چې الله سبحانه و تعالی قالتا ویل د تسنیه د قالتا او دې زمکه او اسمانونو نو چې قالتا تسنیه راول زمکه او اسمان یاد کړو نو الله له عربی نه ورتلا چې بل سټکه ویلې و د قال خبر نه وکړي سلورم شبهه چې د قالتا ظاهری معنی خو زمکه او اسمان ده کني بیا د تسنیه وروړو کمال څه شو پته لګي دا خبرې زمکه او اسمان الله سره کړی دي بل خبره دا الله بندا ته خو قالتا ته ګوري خو د قال نمخ کې الله دا خطاب چا سره کړی دی فقال لها وللارض وی د اسمان ته او د زمکه ته اعتیا زما په تابعداري ولګي نو دا خطاب خو الله زمکه او اسمان سره کړی دی آیا الله ته پته نه و چې دی خبرې نشي کوله الله ولې دی ته خطاب کو دی سره خبرې کوله اسه د الله د کتاب تکذیب مکوا لګ سوچ فکر هم کوا خبره نشته نو په دې باندې ته د دنیا کتابونه وګوره زاد المسیر وګوره منکر حدیث نه ده هغه وی طائعين لم يقل طائعات لانهن جرين مجرى ما يعقل ويميز وی دا چون کی بلا عقل و بلا تمیز د پارا طائعين سے غنرزی خدای پدی متکلمینو کې شمار ک لکه سورۃ یاسین کې وکل فی طائعين جمع ذکر وړه دا چې دای مبالغتن په متکلمونو کې شمار کړو زوام نه لکه سوچو که دا زاد المسیر وی توس د زاد المسیر مقلد دی مونږ خو اهل حدیث یو وابیان یو مونږ خو دلیل ته ګورو بے دلیل مونږ ته زاد المسیر او قاسمی نه چلیږي مونږ خو بے دلیل د رسول الله حدیثم بے سند نه منو ابم په سند پیش کې الله فرمای طائعين د جمع راوړه دا جمع دې د پر راوړه چې منکر حدیث اعتراض نه کی چې څنګه اسمان او زمکه خبرې کوي الله وی طائعين تمام کائنات خو خبرې کوي معنی او جمنم چې څنګه د تمام کائنات خبرې معنی نو قالتا دا سید زمکه او د اسمان خبرې اومنه نو دا جمع ذکر راوړو چې منکر حدیث شبهونه کی او ان الله على كل شيء قدير غند جواب دی ولې نه کو چې بالکل الله قادر دی چې زمکه او اسمان ته قوت او نطق ورکی دا قرآنی جواب نه کې او زاد المسیر کې د کې خبوم خامخاص وی مشرا بل خبره ده تاسو وګورئ تفسیر قاسمی بارک یو خبره کی قاسمی چې جمال الدین قاسمی لیکل دی اتم جلد 215 صفحه کی وای اثبات المقاوله مع السماء والارض من المجاز هغه وای د زمکه او د اسمان خبره په حقیقت بنا دا په مجاز بنا بالاستعاره المکنيه كما تقول انت قتل حال وی لکه څنګه چې خلک وی قاسمی وی چې دا مجاز د حقیقت نه دی الله د پشرمونو مشرموا هو الله د په غرقونو غرق کا ځکه چې دا خو یو خبره ده سلف داسې وی مونږ په قرآن کې مجاز نه دی لیدلی مجاز خو من وجه دروغي
اوس چې قاسمی منی ظالم او پزان پردا چې نو په قران کې دروغ ثابت دی قران کې مجاز نشتا او ته چې وې چې دا قران عوام زده کې او قران آسان کتاب دی کې استعاره مکنیه راغلی دا یره ته درې کانی طلاق وګورځو چې ته استعاره مکنیه په خپل پیژنې ما او تا ډایرک نه پیژنو کتاب ورپسې ګورو نو دا عوام به سو پیژني نو د قران کې چې ته استعاره مکنیه اوس روباسه نو دا ته عوام په کمو کندو باندې سر کې خدا سی بو وایو چې د قاسمی خبره چې هغه وی چې دا مجاز دی دا تا په پټو سترګو منل دا تقلید کول یې خو مقلد کنا کډیر برتاو راتاو کې حنفی ځان توي نو تقلید مقلد کې خپل مرض سنا سوي دا استا کې تقلید مرض شروع شو چې نه مانی د رسول الله حدیث هم نه مانی او چې مانی نو بیا قاسمی صاحب هم مانی نو عرض دا دی چې زمونږ د اعتراض خلاصه او لب داو چې قالت نملتن مراد میگه ده او د هدهد نه مراد انسان ده د منطق الطير نه مراد پرندی دي زکا چې الله پدې قادر دی او دولس قرینی دي چې دا معجزه د سیدنا سلیمان علیه السلام وا فغی مون ګڼ دلایل پیش کړو نو د امت مسلمه د اتفاقی تعامل په مقابله کې خپل رائے پیش کول او دا رائے په عوامو منل دا به ال کیږي چې تا د نبوت په سیټ باندې کینې تر کمی چې ته نبی نه نو چې د سوار له سوکاله امت تفسیر نه دی قبول چې د قالت نه مراد میګې دی سوار له سوکاله امت رد کیږي نو ته بهشکه به عظیم شخصیت خودم رم نه چې سوار له سوکاله امت لړکیږي او ته نه لړکیږي دا سی بنی چې هغه رد نو استاد تفسیر به طریقه اولا رد دی